ما به يكون الشيء هو دا به جار مجرور يكون سره متعلق شيء اسم دی يكون هو ضمیر اول فصل دا دوم هو شی تراجه ماهیت ما هغه د به يكون چې خاصتا د سره يكون شيء اي تحقق شيء چې د سره شای او ذل ماهیت متحقق ګرځي هو دا شای خاصتا نه غیر نو به دا يكون سره متعلق مقصود ته نه حصر سره ځکه تقدیم ما حق او تاخير يفيد الحصر نو دا احتراز جز د ماهیت نه ځکه خاصتا ماهیت سره يتحقق شای ذل ماهیت نو جز ماهیت سره خو نه ګرځي شای متحقق لکه حیوان د سره خو شای چې انسان ده نه متحقق کیږي او سبق ته یو لاس منټ شل منټه باندې بیا وکړه صحیح نو به چونکه جار مجرور دا یکون سره متعلق ده ادا جار مجرور مقدم ده په یکون نو مقصد حصر ده ان ماهیت صرف هغه شای ده به يتحقق شی چې د سره ذل ماهیت متحقق کیږي هو ذل ماهیت خاصتا غیر یعنی ذل ماهیت په ذل ماهیت پاتای او صرف د سره د ذل ماهیت متحقق نو جز د ماهیت نه احتراز لکه حیوان صرف یا ناطق صرف لکه صرف حیوان یا صرف ناطق سره شاید ذل ماهیت ته انسان نه متحقق کیږي بیا دوم ضمیر فصل ده عام حصر ته اشاره ده يكون شيء يتحقق ذل ماهیت هو ذل ماهیت خاصتا دا دوم هو بیا شاید راځي د ذل ماهیت ته یعنی متحقق کیږي ماهیت سره شاید چې انسان ذل ماهیت ته شيئا انسان خاصتا لا غیره دا خاصتا له هو ضمیر فصل معنا نو احتراز ته د ماهیت مجموع اوارد نه ځکه ماهیت سره چې اوارد ولګیا بیا شای انسان شای نه پاتې کیږي په انسانیت بلکې یو امر زائد ورنه جوړیږي چې انسان ظاهر کړه چې اوارد ور سره کې ماهیت سره ونه دي نو دا به کې احتراز ته جزء الماهیت نه ځکه د سره شای خاصتا نه متحقق کیږي بلکې نیمګړی متحقق کیږي بیا شای چې په شیئیت پاتې خاصتا دا په ماهیت سره کیږي چې ماهیت سره وارث جمع کې بیا شای په شیئیت نه پاته بلکې شی سره امر زائد ولګي چې نامي انسان ظاهر کوي بیا کله چې امناتی سره څه ځای کو نو ترکیب ادا چې با سببیه هی ضمیر مجرور جار مجرور متعلق یکون سره شی اسم دی یکون من کې هو ضمیر فصل دا دوم هو شی سره دا خبر دی یکون سره اسم سره خبر سره د ضمیر فصل تاکیدی نه دا اثر د متعلق نه چې به ده دا صله د ما موصول سره لسیله نه دا مبتدا خبر مقدم ده حقیقت شی او ماهیت دا سم جایز ده نور ترکیب برحال هاده چې به یکون سره متعلق دي اشی اسم دی یکونی ادمت کې هو ضمیر فصل نه بلکې دواړه هو شی تراجی لپاره د تاکید دا څه معنی ماهیت ما هغه شای ده به یکون شای چې خاصتا د سره متحقق شي هو دا شای یعنی شای ور سره متحقق کیږي په شیئیت پاتې کیږي مکرر وای لا ازید ولا انکر حیوان ناطق سره انسان متحقق کیږي هو دا انسان یعنی انسان متحقق کیږي په انسانیت باقی پاتې کیږي نه چې زیات یا کم ګرځي نو بیا به متعلق یکون سره دا جار مجرور متعلق ته یکون سره مقدم ته شی اسم دی یکون هو خبر بیا هو خبر بعد الخبر تاکید پاره یکون سره اسم سره خبر نه جمله اسمیه صله د ما موصول سره لسیله نه مبتدا خبر مقدم نو دواړه ضمیران بشي تراجی لپاره د تاکید چې
ماهیت سره شای یعنی حیوانیت سره انسان هو انسانیت باندې پاتې ده هو انسانیت باندې پاتې ده دا تاکید پاره ویل مقصد څه و چې ماهیت له وجنه زیادت نقصان نه راځي بلکې زوړ ما حقیقت په خپل حقیقت کې باقی پاتې اوس توضیح بالمثال کې کل حیوان الناطق للانسان بخلاف مثل الزائق والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه فانه من العوارض لکه حیوان ناطق لپاره د انسان دا ماهیت ده او دا ځای ترکیبي دی انسان تمام ځای ترکیبي دی حیوان ناطق چې دا حیوان ناطق له وجې نه انسان په انسانیت پاتې ده لا ازید ولا انقص بخلاف مثل الزائق والكاتب دا ماهیت سره احتراز بیان عوارضونه یعنی عوارض دا څه شیان دي چې چونکې اجزای ترکیبي نه خارجي حقیقت حسین لکه ظاهر کاتب دا خو اجزای ترکیبي دي انسان نه دي خارجي حقیقت الانسان نو ظاهر کاتب سره انسان په انسانیت نه پاتې کېږي بلکې ظاهر کاتب سره انسان ظاهر کاتب ګرځي نه چې انسان په انسانیت پاتې کېږي مما يمكن تصور الانسان بدونه دا د ظاهر کاتب خاصیت بیانوي او مما يمكن تصور الانسان بدون سره د ظاهر کاتب چې عوارضونه دي دې خاصیت یو بیانوي بل حکم بیانوي چې د ظاهر کاتب حکم خاصیت څه ده وی حکم خاصیت دا ده چې تصور بالکنه د انسان به د نه کېدای ځکه تصور بالکنه خو په ذاتیات او په اجزا او ترکیب یو کې اته خو عوارض دي نو مما دویغه کبیره نه دي يمكن تصور الانسان بدون چې ممکن تصور بالکنه د انسان به د دونه نو تصور الانسان موجود بدونه ممكن بالامكان العام مقید بجانب الادم دا معنی تصور الانسان مبتدا ده موجود بدونه دا خبر ده دا نسبت ته امکان عام عارض دا معنی تصور دی انسان موجود ده بيد عوارضنا کم تصور بالکنه موجود بدونه دا بيد عوارضنا موجود ده وممكن بالامكان العام ممکن په امکان عام سره ده سمانا ممکن په امکان عام دا معنی چې دا موجود بدونه ضروری ده او عدم وجود بدونها نه ضرورت سلب ده او موجود بدونها ضروری ده ځکه تصور بالکنه دی انسان خو موجود ده بے دا وارث نه کنه او دا ضروری ده چې دا تصور بالکنه دی انسان به موجود بنه بے دا وارث نه دا وجود بدون لا وارث تصور بالکنه دی انسان چې موجود بدون لا وارث منه دا ممکن په امکان عام ده چې معنا دا وجود بدونها ضروری ده عدم وجود بدونها نه ضرورت سلب ده ممکن په امکان عام سره ده مقید بجانب الوجود ده یعنی ثبوت دی وجود بدونها ضروری ده چې بالکنه تصور بخامخا به دا وارث نه موجود او عدم وجود بدونها نه چې هغه دا چې تصور بالکنه په وارث وسی عدم وجود بدونها نه عدم وجود بدونها خدا منه کنه چې په وارث یو کې دا نه ضرورت سلب ده او وجود بدونها ضروری ده اوس معترض وایي چې تصور نه به مراد تصور مطلقي یا به تصور نه مراد تصور بالوجه دا مطلب مما يمكن تصور الانسان بدوني ممکن د تصور مطلق ته انسان پیدا وارثنا یا دا معنا چې ممکن د تصور بالوجه دی انسان پیدا وارثنا کدا سی وای نه دا خو غلط حکم خاصیت ته بیان ځکه چې تصور مطلق خو پیدا وارثنا نه کیږي تصور مطلق په ځمن د وارث کې یا تصور بالوجه خو به د وارث نه بلکې تصور بالوجه خو په وارث سره جواب دا چې دلته تصور نه مراد تصور مطلق نه ده انا تصور نه مراد تصور بالوجه ده تصور نه مراد تصور بالکنه ده یعنی تصور بالکنه دی انسان به د وارث نه موجود ده به د وارث نه موجود ده او دا ضروری ده چې به د وارث نه به موجود ده تصور بالکنه دا څنګه چې په وارث سره جایز کې
تصور بالکانه په عوارض جایز نه ده دا مراد ده بل اعتراض ده چې تصور نه تصور مطلق وای یا تصور بالوجه وای به دا معنا چې عوارض تاسو وای چې ممکن تصور مطلق یا تصور بالوجه به ده دونه دا خو ذاتی صادق ده ځکه ذاتی ته هم زویل راځي چې تصور مطلق به د ذاتی نه کېدای شي ځکه په عوارض به وکړه تصور بالوجه هم به د ذاتی نه کېدای شي دا حکم خو په ذاتی صادق ده ځکه ته او ارضیات دا حکم بیان چې ممکن تصور مطلق به د عوارض نه تصور مطلق به د ذاتیات نه کېدای په عوارض به وکړي یا تصور بالوجه به د ذاتیات نه کېدای په عوارض به کېږي نو دا حکم په ذاتیات صادق ده جواب دا چې نه تصور نه مراد تصور مطلق یا بالوجه نه ده بلکې تصور نه مراد تصور بالکنه ده دا مراد چې عوارض چاته وایي چې ممکن تصور بالکنه به د دونه او دا ضروری وي به د ذاتی نه نه شي کېدای تصور بالکنه خو په خامخا په ذاتی کې په عوارض جایز نه ده بلکې تصور بالکنه موجود ده به د عوارض نه دا ضروری ده تصور بالکنه به د ذاتیاتو نه جایز نه ده بلکې په خامخا په ذاتیاتو کې فإنه من العوارض دا وجه ویله چې دا تصور بالکنه دونه بغیر ولې کېږي فإنه من العوارض څه دا عوارض دي دا حقیقت وضاحت نه فارغ ده بنا پر راي جمهور راي دا چې حقیقت ماهیت ته وایي ماهیت تعریف ته وکړو دا د حقیقت تعریف څه لہذا مقصد دا وتره چې حقیقت معنی ماهیت بل څه معنا کړی د حقیقت بیانې خو په تفصیل سره ذکر کړي چې بعض خلک په ماهیت حقیقت فرق دی دا څه وایي چې دا ځای ترکیبي چې دوله وجه شی په شیئیت پاتې که په حیثیت وجود خارجي والی بیا حقیقت ورته حقیقت معنی موجود فی الخارج اکه په اعتبار تشخص سره واخلي بیا هویت ورته وایي اکه نظر وجود تشخص نه واخلي بیا ورته ماهیت وایي نو بعض خلکو حقیقت ماهیت کې فرق وکړي دا ځای ترکیبي چې ما به شی هو ودا چې دوله وجه نه شی په شیئیت پاتې که په اعتبار د وجود خارجي اخلي خو بیا حقیقت ته اذا حقیقت عندهم اطلاق على الوجود الخارجي اطلاق په وجود خارجي کې چې تشخص په اعتبار سره واحد ما به شی هو دا ځای ترکیبي شي ته تشخص تمیز ورکړي یا هویت ورته وایي هویت معنی تمیز وایي اکه نظر تشخص وجود نه چوالي بیا ماهیت ته وایي خدای دا په یو کال ذکر کوي مقصد دا چې دا کول ضعیف ده اصل کول دا چې حقیقت ماهیت یو ترجمه ده چې ترجمه دا ما به شی وو یو اجزا ته وایي چې دوله وجه نه شی په شیئیت پاتې وقد یو کال تر ویل کېږي انما به شی وو چې هغه ځای ترکیبي چې دوله وجه نه شی په شیئیت پاتې به ادوار تحققي په ادوار وجود خارجي سره حقیقت او په ادوار تشخصي په ادوار تمیز سره چې والی هویت تبع هویت ته یعنی تمیز والا وما قطع نظر عن ذلك ماهیت قطع نظر دینه ماهیت خدا د په کډیو کالو ذکر کړ چې دا قول غیر تحقیقي قول تحقیقي د جمهور ده هغه دا چې حقیقت ماهیت یو شی ماهیت څه وایي ما به شی وته وایي هم دا حقیقت وایي کړ اوس په خپل سوچ وکړه چې ما به شی هو خدا مطلب و چې هغه ځای ترکیبي چې شی ور سره په شیئیت پاتې او تاسو پته ولګی چې دا عین شایسته حیوانی ناطق سره انسان په انسانیت پاتل حیوانی سائل سره فرس په فرسیت پاتل دغه اجزا ترکیب یو سره جماعت په جماعتیت پاتل خدا مطلب څه کوي چې ماهیت عین شایسته نه دا ماهیت عین شی ته راځي گویا کتاب په عبارت کې حقایق څخه لري څه اشیاء او څه کی سره ده ولې عین شایسته کوي او شی وضاحت کوي چې دا جزئی ثانی په مبتدا کې مضاف الیه دی وایي شی څه معنا وی شی دو معنی دي یو معنا پرای دی اهل سنت ته دو معنا پرای دی معتزله و اهل سنت مسلک دا ده چې شی عندنا هو الموجود شی معنا موجود اما معتزله شی ته وایي معتزله شی دې ته وایي ما يحكى عنه چې څنګه حکایت کیږي ادا مخکیان هو ګرځیدای شي موجودا کان او معدوما کله به موجود لکه انسان موجود دی حکایت ته ورنکه اکل شای موجودی حکایت ورنکی لکه انکا معدومه ده کنسی حکایت ورنکه نو شای مانا ما یحکا عنه انسان حکایت کی دیسی موجودا کانا و معدوما دا معتزله وی
واشاعره وایي چې شی عندنا هو الموجود شی موجود ته وایي دا مبتدا تیره ته اوس ته ثابتتون راغله ثابتتون خبر د مشتق ته ثبوت نه وضاحت مشتق موصوف ته په وضاحت مبادی او ثبوت وضاحت ده کې ثبوت څه معنا دا وایي ثبوت وجود کون حصول تحقق الفاظ مترادفه معناها بدیهی التصور دا وایي چې ثابتتون ثبوت ته ماخوذ ده ثبوت ته وجود ته کون ته تحقق ته دا الفاظ مترادفه دي معنی بدیهی التصور ده معنی دو بدیهیاتونه ده متصوراتونه ده نه مصدقاتونه ده لکه ثبوت معنا سواله کون معنا دا شایسته ثبوت معنا شایسته تحقق معنا ستا وجود معنا ستا کون معنا ستا ټول معنا سواله ده السواله خو بدیهیاتونه ده ځکه دا انتزاعیاتونه ده په ذهن کې ځکه تاسو ذهن کې دا خبره بلا تعریف بلا دلیل پرته ده چې زه دا سواله تاسو ذهن کې راځي کنه انتزاعي ده جمعات تا اسمان تا ځکه تا دا ټول معنا سواله ده چې دا معنا انتزاعي ده عقیده په انتزاعیاتو کې دا چې دا حاصل په ذکر کې بدون تعریف او دلیل تعریف دلیل نه خو سواله هغه ذهن کې ورغلي مړی ستا ننګر ستا موټر ستا نسوار ستا چای ستا دا سوالی خو منتزعات دي په ذهن کې بلا تعریف بلا دلیل په ذهن کې پراته دي ایو شای چې بلا تعریف بلا دلیل ذهن کې په بدیهی وي دا بدیهیات دي خو بدیهی کله بدیهی تصدیقي وي کله بدیهی تصوري دا بدیهی تصدیقي نه ده ځکه ثبوت مفرد ده مفرد متعلق بالتصوري چې متعلق بالتصدیق تصدیق مسلو سره تړي دیو چې دی ویلا وشي عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق استواله دا وجود كون الفاظ مترادفه دا الفاظ مترادفه معناها بديهي التصور معناه بديهي دا چې کدا انتزاعيات دي ادا متعلق بالتصور دا نه متعلق بالتصديق ده مفرد ده کنه استواله هم مفردات متعلق بالتصور دي متعلق بالتصديق